بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في افراد الاقامه. کلمات د اقامت چې دي عند الموالک لسدي وعند الشوافع والحنابلة يولسدي وعند ابي حنيفه والاحناف چې دي ولسدي. ز ثلاثه تیمو پنځ باندې په اقامت کې ایثار د مرت ویل کېږي، شهادتین او حی علی و غیرم. او زمون مذهب چې دی لکه څنګه چې اذان مسنا دی، نو اقامت هم مسنا دی، مختار اداد. د جماهیر مذهب کې اسنینیت او مسنا لستل د اقامت چې دی دا جایز او اولا ایثار دی. او زمون مذهب کې هم چې دی ایثار جایز دی، خو اولا ور کې دا دی چې مسنا ویل شي. امام ترمذی رحمه الله په دغه جزئیه کې بابین وروړي دي. اول باب په تایید د جمهور او د خپل مذهب کې باب ما جاء فی افراد الاقام. دویم باب ما جاء فی ان الاقامه مسنا. نو د خپل باب هغه دلایل خپل ځان نه پاره ابتدا کې حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحزان بقلابة عن انس بن مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. امر کړی شوی حضرت بلال لرا چې دې اذان جفت وای شفع دی وای ويوتر الاقامه او اقامت دی هغه چې دینو ایثار دی پکې کوي. او په دې باب کې د ابن عمر سے نم روایت شته. قال ابو اسحاق حديث انس حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. دویم مذهب پدې کې دا احناف ایبان امام ترمذی دویمه ترجمه لګئی با ما جاء فی ان الاقامه مسنا. حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن ابي ليلى چدا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. نو دا اول ابن ابي ليلى چې دا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الاذان والاقامه. هو اذان د نبی صلی الله علیه وسلم شفع هم په اذان کې او هم په اقامت کې. دلته دا عبدالرحمن ابن ابي ليلى په کوم وخت کې چې عبد الله بن زید وفات راځي، نو دا په 22 کې د عبد الله بن زید وفات شوه دی. په خلافت د عثمان رضی الله تعالی عنہ کې چې صلات د جنازې په عبد الله بن زید باندې دا حضرت عثمان سب کړی. او په پیدایش د عبدالرحمن ابن ابي ليلى کې اختلاف دی. یو قول دا دی چې دا په 40 هجری کې پیدا شوی، او دویم قول دا دی چې دا په 19 هجری کې پیدا شوی. دا چې په 19 هجری کې پیدا دی دا قول د مورخ الماردینی دی. اوس امام ترمذی رحمه الله چون کې دارایا نه ده، نو دې دفاع کوي د مذهب خپل او زمونږ د دې روایت نه جواب کوي. نو نه چول د جواب ادا دی چې عبدالرحمن بن ابي ليلى د عبد الله بن زید نه سیمان لري، د دا سره سیمان لري. ځکه هغه تاریخ راخلی
چې په وخت د وفات د عبد الله بن زید کې عمر د عبدالرحمن بن ابي ليلى تکاله. نو د دې اعتراض نه جواب په طریقې باندې ورکړ. یو دا چې قول د ماردینی ته وکتل شي چې دا په 19 هجری کې پیدایش شوی او عبد الله بن زید په 32 کې وفات دی. نو عمر په دغه وخت کې د عبدالرحمن ابن ابي ليلى 15 کاله دی او دوی با اکثر حدیث په دغه عمرونو کې ذکر کول. او دا که 15 کلن روایت چرته تاسو بیا قبلوي نه، نو بیا به د عبد الله بن عباس ته روایت د نبی اسلام نه څنګه شي. او دویم جواب تسلیمی داسې وکړي کدا ما تاسو منو چې دغه وخت کې عمر اتکاله دی، نو بیا هم په اتفاق د محدثینو باندې رائے د جمهور دارا چې تحمل د حدیث چې کم دی دا په 15 کلنۍ کې کېدی شي. هغه زیات تشدد چې چاکړې وکلنی ویلې ده او دا تو کار دی نه، دا زمن د تحمل د حدیث یو زمن د ادا د حدیث دی غرستو کېږي، یو د تحمل د حدیث چې کم دی پاته کلنۍ کې کېدی شي. درېمه دا ده چې عبدالرحمن ابن ابي ليلى کدلته د عبد الله بن زید نه ومنو چې سمام نشتا، او پر روایت د مصنف ابن ابي شيبه کې عبدالرحمن بن ابي ليلى وی چې حدثنا اصحاب محمد عن عبد الله بن زید، ما ته د نبی اسلام غنو صحابه او د عبد الله بن زید نه روایت کړي. پس کې وسړی وی چې اصحاب پته نه لګي چې کم نه، نو دا خو د حمقاو اعتراض دی ځکه جهالت په صحابو کې دا سموزر نوي، كلهم عدل لکنم معلومی کنوي. او که څوک وایي چې عبدالرحمن صحابو سلیقان لري، دا خو بالکل حماقت دی ځکه عبدالرحمن بن ابي ليلى د یو سل شل صحابو لقا کړي. عبدالرحمن بن ابي ليلى د یو سل شل صحابو لقا کړي دا. او پر روایت د مصنف ابن ابي شيبه کې وایي چې حدثنا اصحاب محمد، د نبی اسلام صحابه او راته حدیث بیان کړي د عبد الله بن زید نه چې اذان او اقامت شفعانو. دا اعتراض د امام ترمذی دی چې زمونږ په دې دلیل باندې کوي جوابونه مختلفو طریقو باندې وشو. دویم دلیل د پاره د احنافو چې اقامت مسنا دی، اگر روایت د بیهقی دی او د مسند ابي عوانه دی. د عبد الله بن زید رضی الله عنه حدیث دی هغه چې هغه په خپل اذان کوي او اقامت کوي، نو هغه کې دار راځي چې عبد الله بن زید اذن مثنا واقام مثنا، اذان مسنا او کو اقامت مسنا. دریم دلیل اغا د ابي مخزوره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته د احناف سره چې نبی اسلام هغه ته د اذان تلقین کو، علمه الاذان مسنا مسنا والاقامه مسنا مسنا. څلورم دلیل د احناف سره حدیث د ابي جحیفه دی چې ان بلالا كان يؤذن مسنا مسنا ويقيم مسنا مسنا. فل بلال سے مؤذن د نبی اسلام با اقامت مسنا مسنا. پنځم دلیل حدیث د سوید بن غفله دی عند الطحاوی چې ان بلالا كان يسن الاذان والاقامت، اذان او اقامت کې باغ اسنیت کو دوت بدل بیلوس. شپږم دلیل د اسود ابن زید دی عند دارقطنی والطحاوی ومصنف عبد الرزاق چې ان بلالا كان يسن الاذان ويسن الاقامه. وم دلیل حدیث دا ابي مخزوره دی چې تیر پرون باب کې تاسو ته تیر شه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دتا اذان خودلې نه کې دادی چې والاقامه 17 کلمه، نبی اسلام دته خودلې او اقامت ولس کلمې. په چیلنج طریقه مونږه مقابل جانب ته وایو چې تاسو مونږ ته دسي او نه حدیث وخایي مرفوع چې پاغي کې راغلي چې دا کلمات د اقامت چې دی لس دی ایول د ایثار نه استدلال کوي کنه.
به په بعضو کې ایثار کوي او په بعضو کې نه کوي. تاسو چې ایثار کوي اول الله اکبر دوزل وای نو کلمې ایثار وکړه، بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح غلط بیا قد قامت الصلاه کې به ایثار نه کوي. خبره پوښ یا پوره ایثار وکړي چې کلمات هم راورسیږي وو کلمو ته سو ترازی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح پنځه شو، قد قامت الصلاه شپږ شو، الله اکبر وشو، لا اله الا الله یتشو. پوره ایثارو کې چاته تی جوړ شي. نو په بعضو کې به ایثار کړي دي، په بعضو کې نه دی کړي. استدلال د عموماتو نه کوي چې یو تر الاقامه. بیا خدا چې مونږ احناف کم دلیل لرو چې مونږ سره حدیث د ابي مخزوره دی چې امام ترمذی ورته وايي قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح. پای کې تعلیم نبی اسلام د تر اقامت متعلق ور کړي 17 کلمه ولس کلمه. داوم دلیل شو. اتم په تایید کې مون قول د ابراهیم النخعی پیش کو کم چې به حقی په خلافیات کې ذکر کړي. ابراهیم النخعی وایي چې اقامت مسنا اقامت چې دا مسنا لما جاء بنو امیہ اسرعوا فجعلوا الاقامه مرتنا. ابراهیم النخعی هغه انسان چې چا د 300 صحابه لقا کړي هغه وایي چې کله بنی امیہ او عمره پیدا شول مدینه منوره باندې د بنی امیہ گورنری رااله تر دغه ټیم پورې به اقامت مسجد نبوي کې مکه معظمه کې مسنا الته خو مسنا ذکر په مکه معظمه کې چې غلطه د ابو مخزوره مؤذن پاتې شوی هغه به مسنا کو. مدینه منوره کې مسنا وی چې کله بنی امیہ رالل دا ډیر ورخطا قوم ارڅ کې به اختصار کو وګد منځونه امرالن کړل خطبه او تقریرونه امرالن کړل بس پمنډ بو ما بچی کارونو پسیو په جنگونو باختو نو چې هر کله بنو امیہ رال اسرعوا فجعلوا الاقامه مره دی جلدیان وکړي اقامت مره شروع ک. دارنګي ابن جوزیم په علل متناهیه کې دا روایت د ابراهیم نخعی ذکر کړی دی. ومثله منقول عن مجاهد امام مجاهد نم د الفاظ منقول دي چې دا بنو امیہ سرعت او جلتیان کړي دي چې دا رایجی کړي دي. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع الاحمش اعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن بليلة ان عبد الله بن زيد را الاذان في المنام. نه کیداري چې هغه عبد الله بن زيد لیدلی او اذان په خوب کې. وقال شعبان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن بليلة قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد را الاذان في المنام وهذا صح من حديث ابن بليلة وعبد الرحمن بن بليلة لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض اهل العلم الاذان مسنا والاقامه مسنا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والكوفه. اوس عبد الرحمن ابن بليلة چې دی دا صحابو کې دومره معروف عبد الملک وایي چې عبد الملك ابن عمر رأيت ابن ابي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون لحديثه. یو مجلس تلاړم چې عبد الرحمن ابن ابي ليلى پکې ناستو او څډیر صحابم د محضر کې موجودو دغه حدیث بیانول صحابه باورېده. نو د تابعی دی خدا سي عام انسان خو نه تابعینو کې دا بعض لکه ابراهیم النخعی یا علقمه یا اسود او یا عبد الرحمن ابن ابي ليلى یا شریح القاضی دا ځان ته خلق در شوی دي. او ما جاء في الترسل في الاذان ترسل
د رسل نه په معنا د تعودت سره سستی ته ویل شي. اذان به په دمه دمې سره کول شي، یعنی قطع د کلماتو د بعضو به د بعضو ناراضي. نو دا چې غوڅ غوڅ اذان پکار دی، په دې باندې به عمل زمونږ د پھر سے محترم په دربار کې مؤذن په صحیح طریقه باندې کو، بس غوڅ غوڅ الله اکبر به وي. دا نور غړانګو والا چې ټولم دی قطع نه کوي، ځکه دا څوک چې ډېر ښه اذان کوي دا معروف چې کوم مشهور دی الله اکبر الله هلته زم کی ورسره، نو جدای نه کوي د بل نو دا د مسنوناتو نه دی. حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا المعنى ابن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء. نو دې صاحب السقاء خلق تبور کولی. قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اذا اذنت كل اذان كيف ترسل نت اغا ترسل کوا، یعنی معنا تودت نه کار خلا او هر ټوکړه د بل نه بلوا فی اذان کو. اذا قمت کل چې قامت کې فحذر اے فاسرع د حذر نه سرعت طویلش. دا قرآ حضراتم حذر چې کوم دی په حذر لولي، خدا حذر پکار دی. تاسو اکثر خپل اصطلاح کې وته حذر وای کنه، نو حذر نه دی حذر دی. هغه د اسراع په معنا د تیز ویلو ته ویل کېږي چې یو کلمه د بل نه جدا نشي او په سرعت سره ویل شي. فحذر اسرع تیزی کوا، وجعل بین اذانک و اقامتک غرضو په من د اذان خپل او اقامت خپل کې قدر ما يفرغ الاکل من اکله، اندازه هغه چې فارغیږي اکل لاکل خپل نام، والشارب من شربه او دارنګ شارب د شرب نه فارغیږي. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته او دارنګ چې فارغیږي معتصر. معتصر هغه کون کې د بولو د غایت شو، ګویا کې هغه يعصر بطنه وفرجه، هغه نه چوړی دی لره دا تشي. نو کون کې د بولو د غایت چې اذا دخل لقضاء حاجته چې هغه را فارغیږي تنا دومره فصل ورکوا. نور و اذان اقامت کې خټول دنیا کې رواج دی فصل ورکولې کیږي، او په ماقام کې دغه معمول لک بدل شوی دی. البته ماقام کې د احناف او فقه دا ذکر کړی دی چې یو آیت طویله او یا ثلاثه آیات انقصار دومره پکې باید لوستل کیږي، دومره فصل باندې کفایت کیږي. ولا تقوموا حتى تروني، مپاسه تاسو ترسو چې وګورئ تاسو مال را. نو یا منع راضی دا انتظار للصلاه قیامن عادت د صحابه او دا چې نبی اسلام را وته والا د پاغا کشاری به پوښول نذیب ټول قیامو. نو اول انو راوته مبارک خو تودت لر لډیر په دما په عزت براته. نو د دوی دا قیام به قیام للصلاه راته او قیام للصلاه چې په مسجد کې ودرېدل انتظار للصلاه دا مکروه وي. نو په دې وجه منع شوی دی چې لا تقوموا حتى تروني، چې تاسو ما وګورئ. او یا دویم تعویل دا دی چې نبی اسلام کنغوبم نو عام عادت دا دی چې هغه به ناس بو کله به چې صفونه سیده کوله خو ځان ته ورځ د تعلیم وا ادا سم شوی دی چې ولاړ بو قتل به چې دا چا په مخکې رستو نه د چا پنسي خو به بلال سره په صفونو کې ګرځاو. نو دا به کله په دې طریقه تعلیم بوغه او عام عادت دو چې دبا ناس تکوله. کله به چې قد قامت الصلاه شروع شو نو دی وخت کې به قیام کولو. نو ګویا کې دی کې اشارت کوي صحابه ته دیتا چې تاسو قیام مکوئ مانځه ته حتی ترونی قائما، چې ما وګورئ چې ولاړې ما چې زه ودرېږم نو ما نه بعد تاسو به قیام کوئ. نو دا باغ ناس ته ثابت شي چې کم د اقامت په ټیم کې بازي صوفیه او شیخان ناس ته کوي هغه به ثابت شي. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال ابو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول. باب ما جاء في ادخال الاصبع
نو دا ترغیبات ثابتول دي دا په ضعیفات باندې کېدې شي ښا. اوس دا ترسل فی الاذان او حضر فی الاقامت دا ټول دا مندوبات دي. فلهذا دلتا په حدیث ضعیف سره چې کوم دی اخذ استدلال مکئی دا سباق نه کوي. باو ما جاء فی ادخال الاصبع الاذن عند الاذان دنه کول د ګوتو غوږ کې په وخت د اذان کې دا هم د مندوباتو نه دي. د دې هغه علت دار چې دې سره आवाज تیز وي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت بلال يؤذن اذانك ويدور او تاويد. مراد د دوران نه دوران د ځان نه دی بلکې مراد د دوران د مخ واخلا. يتبع فاه ها هنا وها هنا او تاول به لټول به خپل مبارکا دی اړخته او دی اړخته یمین او شمال تا. حالدار چې ګوتې وي په وګونو کې وي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې وو په قبتنا په یو خیمه کې چې ود د حمراء اسروا اراهو ګمان کوم پر ایوب باندې چې د دام ویل من ادم د سرمن نه جوړوا. فخرج بلال بین یدیه بالعنزام مخه ته بلال سے بروته ور سروا هغه عنزا چې هغه د نیزین وړه د ومسان غټ د په سر کې اوس پن لري. فرکزا فسخ کلبل بطحاء بطحاء سنگریز میدان ته ویل کېږي. مراد دلته تنه محسب دی. فصلى الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم یمر بین یدی الكلب والحمار چې تیرې دل مخه داغه تسبیح حمار وعليه حله حمراء او په د باندې یو جوړه حمراء اسرا. اتفاق د محدثینو له پدې کې پدې باندې چې مراد دلته د حمرانا هغه مخططه ده چې هغه کې سره کرخې تیر شوی وي. کانی انظر الى بریق ساقه گوی کې ما قتل هغه پړق د پوندو د لرا د پوندو هغه پړق ښکارې ده. قال سفیان نوراه منګمان کو پاغيبان یمون بغن لاغه لره حبره دغه جوړې ته مون حبره ویلا. او حبره چې کم ده دا من برود الیمن د یمن صادرونه او کپڑے وی او مخطط وی پاغي کې هغه کرخه سره راغلی وا. غالبا د عربان او نن سبا حدیث چې کم د اسرو مولنا چي استدلال به د دې جنوي. قال ابو عيسى حديث ابي جحيفه حديث حسن صحيح. دی خو د قبر او نشید لپاره استعمالي اعتبار سنت مقصد نه کوي خو امامه غ په سرکړي کله دوی په سر کوي. وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون يدخل المؤذن اصبعي. او کتا سوې چې تاسو د اسره کپړه ولې نه چوي نو دا نن سبا د دې خلکو شعار ګرځیدلی کنه په دې وجه مونږ تر کړی ده. وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون يدخل المؤذن اذن کوي به مؤذن ګوتې په وزنه په الاذان. وقال بعض العلم في الاقامه اذن يدخل اصبعي في اذنه وهو قول الاوزاعي وابو جحيفه اسمه وهب السوائي. دا ائمه ورایانه د اکثرینو یواز امام اوزاعي په قائل دي چې په اقامت کې دیم دا دن کې یو خو ثابت نه دي او دویم دا چې علت دلته عمر متوجه نه دی. علت غره په صوت دا رفع الصوت ټول حاضرین دي نو په اقامت کې आवाज اوري کړ ضرورت ورته نشته. دا چنن سبا اوس وګ کې ګوت کې خودو ته ضرورت شته کنه نو دبنه نوزي نو دبنه بیا هم نوزي ځکه چې کم کارونه هغه علت منتفم شي خود نبی اسلام صحابه او زمانه کې تقریر داغه باندې یا فعل داغه کې ثابت وي هغه زیا جروي بیا هم په کار د چې وګ کې ګوت کې خودلې او کچرتا نه یګدي نو علت منتفی دی. هغه علت داو چې هغه आवाज لري لاړ شي आवाज ل سپیکر بوزي او ضرورت ایته نشي. او دوی مدار چې دا مخ تاولو کې ممدا مسله ده نو د ابن نوزي چې اتباع صحابه پکې ده او کسو کې ترک کې نو سبا کم نه کوي ځکه چې علت منتفی دی. هغه مخ ګرځول مقصد دا چې आवाज لاړ شي او اوس هغه आवाज مخامخ دي که مخ ته ګرځي نو आवाज نورم ترکیږي بیا. باو ما جاء فی التثویب فی الفجر. تثویب اصلا تصویب چې کوم دی هغه تحریک الثوب وزول د کپڑے طویل کیږي
لیورا ویشتهرا، دې لپاره چې خلک یې وګوري او دا خبره مشهوره شي. وسمي الدعاء بالتصويب وكل داع مصوب، هر یو دعوت کون کی تا مصوب وایي او هر دعوت ته تصویب ویلې شي. څوک چې چغه وایي څوک را بلی، بس دا تصویب. اوس دا تصویب چې دی دوه قسمه دی. یو تصویب فی الفجر دی، فی اذان الفجر. نو تصویب فی اذان الفجر اغا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، دا الصلاة خیر من النوم، دغه دوه لفظ دي. دا د اکثرینو رایه ده چې دا جایز دي او هغه تصویب کې څه مسله نشته دي. یو دویم تصویب دی چې هغه په باقی منځونو کې د اذان او د اقامت په وسط کې یا د الصلاة چغوالیش یا د حی علی الصلاة چغوالیش، هغه مختلف دی. هغه به علماء بدګنه هغه وخت سره بیا رستو زمن کې د کسالت د وجه نه بعض فقها هغه ته جواز ورکړي دي. د احناف بعض کتب راخسته هم. نو هر چې تصویب اول دی چې هغه فی اذان الفجر دی، چې تعبیر دی هغه د صلات خیر من النوم نه ثابت دی په حدیثو کثیره وبانه. دا حدیث الباب هم دا غیلره موید دی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ راوی دی، نبی علیہ السلام فرمائی لا تصوبن فی شیء من الصلوات الا فی صلاة الفجر. البته که حنفی فقہ کې بدون د فجر نه د صلات د اذان او د اقامت په وسط کې دا صلای و بل چغه کتب لیکلی دا. نو کا سوګداوی چې حدیث مبارک کې منع علی لا تصوبن فی شیء من الصلوات الا فی صلاة الفجر. نو جواب دا چې دی حدیث کې پاغیرت نشته دی، دا د اذان تعلیمات دي. په داخل د اذان کې چې څوک د صلات خیر من النوم په شان نور الفاظ جوړي او په نور اذانونو کې د نور منځونو د پاره زیادت داغي کوي، نو د حدیث کې پاغي باندې منع رااله چې فقط د سحر په اذان کې تصویب کو، نورو کې مکو. دا داخل د اذان مسله ده. دویم دلیل په دغه تصویب باندې هغه روایت د بهقی دی چې هغه هم د عبدالرحمن ابن ابي ليلى پر روایت سره دی. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ طرز عمل ذکر کوي چې هغه به د سبعی په اذان کې د صلات خیر من النوم دغه لفظ دو ځل مکرره و. اعتراض پشته دی چې عبدالرحمن ابن ابي ليلى لقاء د حضرت بلال نه لري. خدای اعتراض مدفوع دی په دې سره چې هغه د یو سلو شلو صحابه لقاء کړی دا، نو ممکن دا د نور صحابهونه منقول شوی وي. او بل دا چې د عبدالرحمن ابن ابي ليلى مراسل چې کوم دي د امت قبلی زکات د وجه اعتماد نه په ذات او شخص د باندې. دریم دلیل په تصویب د فجر باندې، د اذان الفجر باندې حدیث د دارقطنی دی او د صحیح ابن خزیمه دی چې روایت د حضرت انس رضی الله عنه دی. ان من السنه اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال صلاه خير من النوم. نو هغه دې ته نسبت د سنت کوي، لکه سنت یا به حمله دلته په قولی باندې چې نبی اسلام بلال ته تلقین نه دی کړی، ولی فعلی خو نبی اسلام نه اذان نه ثابت، او یا به حمله په سنت تقریری باندې چې د رحمت للعالمین په محضر کې دا عمل شوی دی، دا ناروانه. څلورم دلیل حدیث دا ابن ماجه دی چې راوی دا غي عبد الله بن عمر دی رضی الله عنهما، هغه هم د سبعی په اذان کې دغه تصویب ذکر کړي. او پنځم دلیل حدیث دا ابو داود دی چې هغه روایت دا به مخزوره دی چې په مکه معظمه کې بده د سحر په اذان کې د صلات خیر من النوم نداءن کول
نو دغه تصویب چې دی دا تصویب جایزه دی. امام ترمذی ته په دغه تصویب باندې باب لګولی او دغه مذهب چې د سار په اذان کې دا تصویب کول دي مذهب مالک و شافعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه، یعنی اربعه ائمه په دې باندې قائل. صحابه کرامو کې قول کړي په دې باندې عمر فاروق، عبد الله بن عمر، انس بن مالک، بلال حبشي، ابي مخزوره. تابعینو کې قول کړي په دې باندې حسن بصري، ابن سیرین. نو دې باندې اتفاق دایموش. البته امام نووي رحمت الله علیه منهاج کې یو خبره کړې ده چې لم يقل ابو حنیفه بالتصویب، امام ابو حنیفه په تصویب قول نه دی کړی. نو یا امام نووي رضا قول په مقصد نه دی پوه شوی او یا نه پوهېږم چې څه تعصب اخیستی دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تصویب د اذان الفجر قول کړی دی او د جمهور معی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې دویم تصویب قول ته منقول نه دی. دا زمونږ په فقه کې چې کم د نور منځونو کې د تصویب ته مذاکره راځي هغه وایي امام نووي مقصد دا دی چې دغه تصویب د امام حنیفه نه منقول نه دی، هغه په دې باندې قول نه دی کړی. او دویم تصویب چې کوم دی هغه حي علی الصلاة بین الاذان والاقامه یا الصلاة چغه وهل دي. نو پاغي کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه قول نشته او جماهیر ائمه هغه ته بدعت وایي، هغه ته بدعت وایي. د اذان او د اقامت په وسط کې دغه چغه وهل چې کم فقها جایز غني داغي د پر استدلالات عامه د چند حدیثونه کې دیش. من جمله دا غینا روایت د سعید بن مسیب د مصنف عبدالرزاق چې ان بلالا اذن ذات ليله ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاه خير من النوم. یو خو په اذان کې غلفاش یو د اذان او د اقامت په منځ کې بیا اعلان کول دي چې الصلاه خير من النوم. د سار په منځ کې د دې د جواز زمنګ بعض فقها لیکلي دي دغه حدیث دلیل دی چې حضرت بلال سے اذان وکاو د اذان نه بعد د اقامت نه وړاندې د نبی اسلام دروازه کې ودرېد الصلاه خير من النوم आवाज یو. او دارنګ روایت د بیبي عائشه دی چې هغه امام بخاری راخسته، امام مسلم راخسته دی چې لما ثقل النبي صلی الله علیه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاه. نو هغه سبعیم نه دی، هغه ټول منځونه دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو، اذان شوه دی، اقامت لا نه دی ویل شوه. بلال سے بار بار دروازې ترازی يؤذن بالصلاه د مانځه چغوي چې مانځه ټیم پورا دی आवाज کوي. نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په باقی صلواتو کې تصویب بین الاذان والاقامه ثابت نه دی، هغه ته امام منسوبه وای. ذکر رسول عبد الله بن عمر صاحب د بدعت نسبت ورته کوي. په یو جمعات کې داسې आवाज چا کړو دی وخت کې عبد الله بن عمر صاحب پسترګو ضعیف وو، شاګرد توای ما دې مسجد لو باطل تمن نکم دا د بدعتیانو جمعات. نو دومره عبد الله بن عمر صاحب پرد کړی دی. نو نسبت د دې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته صحیح نه دی، هغه دا قول نه دی کړی. رستو فقها او زمون کته عبارات راخستی دي یا خو هغه حملول پکار دي د سحر په ټیم باندې چې د اذان او اقامت په وسط کې کده سحر په مانځ کې چرته اعلان دویم کیږي نو دا جائز دی. روایت د مصنف عبدالرزاق ور باندې دال دی چې حضرت سعید بن مسیب رحمه الله هغه روایت کوي چې نبی بلالن هغه اذان کو د اذان نه بعد راغه وی ول صلات خیر من النوم. او هر چې باقی صلوات نو هغه کې زمونږ د فقه عبارات هم کم دي، خو بعضې د مشایخو په دربارونو کې رایج دی او حتی کې زمونږ د پیر سے مبارک په دربار کې هم د هر مانځه دپاره یو आवाज کېده صلات یو چغه بوال کېده. ما تحقیق ډیر کړی دی، کتب الفقه کې هم ثبوت ګران دی. دا چې کوم زوایم دا دویم تصویب بین الاذان والاقامه دا د فجر متعلق
البته ماخر کې ویل چې د روایت د عائشې بیبي او د مسلم د آخري عمر د نبی اسلام دغه روایت نه چې لما ثقل علی النبي صلی الله علیه وسلم حضرت بلال سے بدروازه تراته یو اذینو اعلانونه به کول دغه نه یو استدلال ورته کېدی شي د هر مانزه لپاره ځان ته وساتلی شي نو خاطر ځکه نسبت د بدعات او غیره وته شوی با ما جاء فی التسویب فی الفجر حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوبن في شيء من الصلوات الا في صلاه الفجر. پدې باب کې حدیث مذکور دی نبی مخزورہ حدیث دا بی مخزورہ چې دیغه تخریج داغی کړي امام ابو داود رحمه الله قال ابو عيسى حديث بلال لا نعرف الا من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة دايو انقطاع على قال انما رواه الحسن بن عمر عن الحكم بن عتيبة وابو اسرائيل اسمه اسماعيل بن ابي اسحاق وليس بذاك القوي عند الحديث جرح په وکړه والفاظ د بذاك القوي چې کوم دی دا دومره قوي نه دی د دې مقصد دا دی چې دې تا مضبط نه دی حدیث د درجه حسن نه غورځيږي بیا هم په مقبولاتو کې ولې انقطاع پکې رااله آغا ضعف پیدا کوي وقد اختلف العلم في تفسير التسويب فقال بعضهم التسويب ان يقول في اذان الفجر الصلاه خير من النوم وقول ابن مبارك واحمد وابي حنيفه دا جائز دی وقال اسحاق في التسويب غير هذا هغه ویدا قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هغه بل معنا اخلي اسحاق رحمت الله عليه في التسويب في معنى التسويب قول کې غیر هذا غیر دغه قول نه چې کوم امام احمد کړیو وای چې دا د اذان او اقامت وسط کې چې غوهل دي نو دا یو شی دی چې را پیدا کړي خلکو بعد النبي صلی الله عليه وسلم هغه دا اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قوم سشي نوای بین الاذان والاقامه قد قامت الصلاه حي على الفلاح دا الفاظ وی وهذا الذي قال اسحاق هو التسويب الذي كرهه اهل العلم دا مکروه ګڼل دي والذي احدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم دا رستوي خلقو پیدا کړی دي والذي فسر ابن مبارك واحمد ان التسويب يقول المؤذن في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم فهو قول صحيح اغه ته هم تسویب ویلش وهو الذي اختاره اهل العلم وراءه یعنی رائے دا غي پدېشته دي اربع تیمو قول قربان دي چند صحابه کرام چې 15 صحابه په قائل دي مخکې ما سامي دا غي ذکر کړل وروي عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في صلاه الفجر الصلاه خير من النوم مخکې ما اشاره وته کړې وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا یو جمعه ته موږ لاړو خدا سے وقت چې اذان یا اذن فی اذان پکې شو ونحن نريد ان نصلي فی موږ اراده ومن پکې کو دلتا ثواب المؤذن مؤذن تسویب کا ثانی تسویب ته اشاره د اذان شوه دی اقامت نمخ کې بل تسویب وشو فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع وبا سمونگا د دې مبتدعنا ولم يصلي في منذ ورکونک دغه وخت کې لنه کان اعماس ترګي ضعیف شوی نو ځکه وای چې ما دې نو باسا وانما کرا عبد الله بن عمر التسويب الذي احدثه الناس بعد هغه تسویب د اذان د فجر متعلق بنوي دا بل نور منځونو متعلق وي حنفي فقه چې کومه خبره کړي دا د سبعي پټیم کې کړي هغه ثابت ده د مصنف عبدالرزاق د حدیث نه چې حضرت بلال سے براغه اوازان کړیو دا غي نه بعد نبی اسلام ته اعلانو باقی د عام منځونو بارکه چې کم تسویبات او د صلات چغې دي د فقهاو نه دي راخص په فقه رد نشته دلته چا کړی البته کوي چې تاسو شیخ په دربار کې کېدل نمایو بعید استدلال د بخاری او د مسلم د حدیث نو کدرتا چې کم نبی اسلام ضعیف او بیمارو پاغه ټیم کې حضرت بلال صاحب دروازې ته بار بار راغله دي دا صلات چغې والدا
هغه نه د هغې د جواز لپاره هم استدلال کېدی شي. بس